أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا ويهاغ كسان چی ایمان یہ روڑے دے لولا نزلت سورة ولد نازلیگی او سورت پبارد جہاد کی فإذا أنزلت سورة محکمة پس ہر کلچ نازل شیو سورت بالکل محکم او مضبوط وذکر فیها القتال چی ذکر وشو پاغی کې د جهاد رأیت الذین فی قلوبهم مرض ویني بتا هغه کسان چې هغه منافقان دي ينظرون الیک نظر المعشی علیه من الموت تا ته به ګوري په داسې نظر سره لکه چې ځان کدني فاولا لهم پس دی برباد شو طاعت وقول معروف بهتر و چې دی ستا تابعداري کړې وي او ښکلې خبرې کړې وي فاذا عزم الامر پس هر کله چې ته اراده وکړې نو بیا جهاد لروان شه فلو صدقوا الله لکان خیرا لهم او که دی دا نیت صفا وي نو ډېره به غوره وه فهل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض نو پس کیدی شوي چې ستاسو اقتدار راغلی وي او تاسو په هغې کې فساد کړی وي وتقطعوا ارحامکم او رشته دارۍ مو پرېښې وي اولئک الذین لعنهم الله دا هغه کسان دي چې الله پې لعنت کړی دی فأسمهم وأعمى أبصارهم پس دی یې کاڼه کړي او ړانده کړي دي افلا يتدبرون القرآن ای دی قرآن کی سوچ نہ کئی ام علی قلوب اقفالها یہ زړونه لاک دی ان الذين ارتدوا على ادبارهم هغه کسان چې د جهاد نه پشاشو من بعد فاستغنا ما تبين لهم الهدى چې سملار وته اخذل شوا الشیطان سول لهم شیطان دی ته ناکار اعمال خکلی کړو واملا لهم او امیدونه ورته واچول ذالک بانهم دا پدی وجه باندې قالوا للذین کرهوا چې ویل به هغه کسانو چې بد یې ګڼه جهاد ما نزل الله سنطيعكم في بعد الامر ما نزل الله آغا چې الله نازل کړی دی کوم حکم یعنی جهاد سنطيعكم مونږ به پکې ستاسو تابعداري کوو فی بعد الامر په بعضې کارونو کې والله یعلم اسرارهم الله ته د دې نیت ښه معلوم دی فکیف اذا توفتهم الملائکة پس حالت به وي چې کله د دې نه روح علی فرشتې یضربون وجوههم وښي دي په مخونو وادبارهم او پشاگانو ذالک بانهم پدی وجه باندې اتبعوا ما اسحت الله تابعداری کوونکي دي د هغه حکم چې الله په خپکی وکرهوا رضوانه او د الله رضامندی نه حاصلی فاحبط اعمالهم پس الله ول نیک اعمال ضایع کړل الله په وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله مؤمنان مسلمانان مهاجرین دي د مکې نه راوویستل او مدینې ته په هجرت مجبور کړو جلاوطن یې کړو نو هغوی به بار بار دا خبره کوله چېرې الله پاک دا جهاد ولې نه فرض کوي دا جهاد ولې نه فرض کوي کله چې دی د هجرت په دویم کال باندې د پیغمبر علیه السلام د خوب مطابق چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ما خوب لیدلی دی او مونږه مکې ته ځو او عمره کوو سرونه خروي او سرونه ویښته واړه کوو او دی روان شو 1400 صحابه او د مکې نه 15 کیلومیټره لرې هغوی د حدیبیې په مقام باندې مسلمانانو له مخه ونیسله ورته یې ویل چې دې خوا به نه راځئ نو په هغه وخت کې هم دی بیعت وکړو چې ورځو پې الله ورته وایي که چېرې په دې مکه کې داسې پټ مسلمانان نه وي چې ستاسو د لاسه به هغوی والو خوري او بیا به تاسو خفه نو ما به تاسو ته حکم کړو خو په دې کې دې وخت کې پټ مسلمانان دي ځئ واپس نو چې دوی راله نو بیا څه کسانو خبرې شروع کړې او مقصد او نیت پکې
د اکثرو داو یو خو نوي مسلمانانو او بل خو په مدینه کې منافقانو. نو د هغوی پکې مقصد دا و چې لکه د خدیبې په شاته به الله پاک بیا وایي چې بس ما دله ثواب درکو او دوی به دله زه برباد کړم، قهر به پرې راولم. او الله یې هو امتحان اخیسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې ښول چې به دې کې څومره اصلي دي او څومره دیسي دي، فیوالې ته جدا کول. نو الله پاک د دې حکم د دې فیصلو او د دې ارادو مطابق چې دوی جهاد نه فرض کېږي الله وی ویقول الذین آمنوا لولا نزلت سوره، ویل هغه کسانو چې ایمان یې راوړی ولې نه نازلېږي یو محکم صورت، څنګه صورت چې جهاد پکې فرض شي. نو فاذا انزلت سوره محکمه وذکر فیه القتال، نو هر کله چې یو مضبوط صورت نازل شو او په هغې کې جهاد فرض شو، نو رأیت الذین فی قلوبهم مرض ينظرون الیک نظر المعشی علیه من الموت، نو ګوري تا ته هغه کسان چې منافقان دي او کمزوري مؤمنان دي، کچه مؤمنان دي، لکه د سړي چې ځنکدني او سترګو نه نظر لړ شي، تا ته داسې ګوري لکه چې نیم بېهوشه یي چې دا لاسه چلو شو. زمونږ خو مقصد دا نه و چې جهاد دې په مونږ فرض شي، مونږ خو چې الله پاک وایي چې دې به زه په خپل قهر باندې وومه. محکمتون نه مقصد دلته کې دا دی چې د جهاد هر یو صورت محکم دی. د الله پاک چې قرآن کې کم آیاتونه رالیږي خو محکم دی، د محکم نه دلته کې واضحه مقصد دی. او د جهاد چې کم یو آیات راغلی دی را محکم دی، په هغې کې بیا حکمونه نه دي راغلي. الله پاک وایي دې باندې چې کله جهاد فرض شو نو رأیت الذین، ته به وینې هغه کسان فی قلوبهم مرض چې دای په زړونو کې بیماري ده، چې بیماري خو یا د کچوالي ده چې ایمان یې کامل نه دی او یا منافقت دی، ینظرون الیک هغې تا ته ګوري نظر المعشی په شان د هغه بېهوشه بنده، کم بېهوشه علیه من الموت چې هغه باندې زنکدني، زنکدن هغه سختي پې مونږ وایي سترګې حق ته نیسلي دي، په دقه شانتې حق حیرانه شو دي. الله پاک وایي فاولا لهم، پس دی برباد شو. د الله پاک حکم ته دی دومره زیات چې کم دی نو هغه ټینګ نشو، نو دی برباد شو. او په دې کې دویمه معنی امام رازي صاحب داسې کړې ده چې فاولا لهم، نو غوره دا و چې دی دا حکم منلی وي، فاولا لهم غوره دا وه چې دا حکم یې منلی وي، دې معنی د مقصد دی. او دلته کې فاولا لهم لفظي معنی ده بس دی برباد شو. طاعت وقول معروف، دی له اطاعت پکار و دې وخت کې تابعداري پکاره چې دی بالکل سینې ډبولې وي چې مونږ جهاد لزو، او نیکه خبره پکاره وه. نیکه خبره څه ده چې تیاري ورته کوو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فاذا عزم الامر، نو هر کله چې ته د یو کار اراده وکړې نو وروستو کېږه ته ما که دي هر څه کوي نو کوي به، خو فاذا عزم الامر ته چې یو اراده وکړې وروستو کېږه ته تا سره الله ملګری دی. فلو صدقوا الله لکان خیرا لهم، نو که چېرې د دین نیت صفا وي دا به د دې دپاره غوره وي، خو د دین نیت صفا نه دی د جهاد کولو. الله وی فهل عصیتم، نو کیدی شي داسې کیدی شي چې ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض، چې دې ته که اقتدار ملو شوی وي، داسې کیدی شي چې که دې جهاد کړی وي او دې ته اقتدار ملو شوی وي د کمزوري مسلمانانو ته او د منافقانو ته، ان تفسدوا فی الارض، دې به فساد کړی په مقدس ځمکه. ولې د دې نه به هغه اختیار هغه طاقت هغه برداشت شوی نه و، دې به په خلکو ظلم کړی و، دې به د عوامو پیسه والي وه، دی به عوامو ته نقصان رسولی و، دی به زیاتې کړی و، دی به بینک بیلنس جوړ کړی و، دی به ځمکې اخیستې وې او دی به د اسلام خلاف کارونه کړي وو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ښه ده چې د مخکې نه د دې نیت خراب شو او دی اړو د سره مخکې لا نه ځکه چې د دې ایمان کامل نه و. وتقطعوا ارحامکم، او دی به ټولې رشتې پاللې وې، هغه رشتې چې هغه د خپلوۍ رشتې دي، هغه رشتې چې هغه د وینې رشتې دي او هغه رشتې چې هغه د انسانیت رشتې دي، نو دی به هغه ټولې رشتې ماتې کړې وې او دی به د الله پاک د حکمونو خلاف ورزي کړې وه. نو په دې وجه خیر دی که دی د جهاد نه مخکې دی کولو نه مخکې وروسته شو، د دې په نه کولو کې بهتروالی دی. اولئک الذین لعنهم الله، نو دا هغه کسان دي چې الله پې لعنت کړی دی. څوک چې د جهاد نه وروسته شو نو دا لعنتیان دي. فاسمهم، الله د خیر نه د دې غوږونه کاڼه کړو، واعمی ابصارهم، او د حق نه د دې سترګې ړندې کړې.
افلا يتدبرون القرآن دی قرآن ته سوچ نه کوي ام على قلوب اقفالها یا د دې په زړونو باندې تالی لګېدلي دي چې الله ورته څه حکم کوي او دی څه حکم کوي الله وی نیت صفا کا نو منزل به درته زه آسان کما ان الذين ارتدوا على ادبارهم هغه کسان چې هغوی رستو شو په خپلو شاګانو باندې هغوی د جهاد نه مخه وتړله هغوی د جهاد نه انکار وکړو من بعد ما تبین لهم الهدى پس د هغې نه چې هغوی ته هدایت راغی هغوی ته واضحه سګنل میلو شو نو الشیطان سول لهم واملا لهم شیطان دی ته دا ناکار عمل خسته کو ښکلې کو ورته او امیدونه ورته وتړل چې مړه په جهاد کې څه دي که چېرې تا ته پکې نشان حیدر هم میلو شي نو ته خو به لړ شي که نه تا ته پکې څه میلاویږي پاتې شه مزه د جهاد په ځای باندې نور بلا کارونه دي الله وی ولې ذلک بانهم قالوا للذین کرهوا بېشکه هغه کسان چې قالو چې ویل به للذین هغه کسانو کرهو چې بد به ګڼو څه شي د الله دا پیغمبر او د الله دا احکامات ما نزل الله او د الله هغه حکم چې نازل کړی دی جهاد پیغمبر کتاب او جهاد به بد ګڼو نو هغوی به څه کولو سنطیعکم فی بعض الامر هغوی به غیر مسلمو ته وایي موږ به ستاسو په بعضې حکمونو کې ملګري یو په بعضې کارونو کې به ملګري یو یعنې د هغه وخت یهودیان او تر قیامته مؤمنان دا ټولو دپاره حکم دی چې د هغه وخت هغه منافقانو به څه کول یهودیانو ته به یې وي موږ ستاسو خلاف نه جنګېږو موږ په تاسو باندې ګولې نه چلوو موږ دا خو د دې پیغمبر سره هسې چې کوم دی نو موږ هغه ټایم تېروو د ده خبره منو چې تا سره یو ځای وځو موږ ته ګورې موږ به تاسو ته لار ښیو لکه نن سبا چې وایي امریکا چې کوم دی نو چې امریکا موږ سره وي نو بس خیر خیریت دی بل په بیت المقدس باندې وی الله پاک دا وی یهودیانو لور کړی دی وی دغه یو قبله دی ته پرېښې ده وی دا بله قبله زمونږ ده الله وی دغه لومبنۍ قبله وه څنګه تاسو خپله قبله هغې ته پرېږدی او دی نن سبا څه کوي دی وی زمونږ سره په دې باندې صلاح شوې ده چې بایي بیت المقدس زمونږ نه دی پکار زمونږ دی ته بیت الله ته راله څه مه وایې الله پاک وی دی ورته وی سنطیعکم فی بعض الامر په بعضې حکمونو کې به موږ ستاسو تابع شو موږ به ستاسو منو خو بس موږ په ارام پرېږدی الله وی والله یعلم اسرارهم الله د دې دا پټې مشورې دا الله ته ښه معلومې دي دا دي چې بندو کمرو کې کینی او د امت مسلمه فیصلې کوي غلطې فیصلې کوي نو الله د مخکې نه وی یعلم اسرارهم ما ته دا پټې مشورې معلومې دي د دې مشرانو نه به زه تپوس کومه فکیف اذا توفتهم الملائکة نو څه حالت به د دغه خلکو چې دا کوم دا غلط کارونه کوي دا مقتدر حضرات چې کوم دي دا بادشاهان چې دي او دا مشران چې دي دا قانون جوړوي اذا توفتهم الملائکة کله چې د فرشتي روح علی نو یضربون وجوههم په مخونو یې ټکوي ولې الله پاک وایي دی تابعداري وکړه د هغوی په حکمونو کې مخې د الله د حکمونو نه واړو نو په دې مخ باندې ټکوي وادبارهم او په دې کوناټو باندې ول رایښي ادبار چې کوم دی نو دا جمع د دبور ده دا ویلي خدای دا یوازې د دې دپاره نه استعمالیږي اصل کې عربی کې چې کوم دی نو دبور ویلی شي شاته نو هر هغه عیسی چې هغه وروستو پاتې کېږي هغې ته دبور ویلی شي الله پاک وایي دی به چې کوم دی نو زما پیغمبر ته تندي چوڼو نو په دې مخ باندې په تندي باندې به یې وخي او شا به یې کړه تو به شو ترې چې هغه ته تکلیف ورسوي نو په شا باندې به یې ول رایښي ذلک بانهم اوس دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارکه دی چې تاسو په مخ ګزار مه ورکوئ ښځې هم په مخ ګزار مه ورکوئ ځکه چې دا مخ دا د نور نه دی د مسلمانانو هغه مخونه خو د نور نه دي خو د منافقانو د غیر مسلمو مخونو کې نور نشته نو هغه خیر دی ذلک بانهم په دې وجه باندې اتبعوا ما اسخط الله چې دی تابعداري کوي د هغه حکم چې الله پې خفه کېږي الله ورته وایي جهاد وکړئ دی جهاد نه کوي دی د جهاد نه خلاف کوي نو په دې وجه باندې په مخ باندې والیږي وکرهو رضوانه او دی د الله رضامندي نه خوښوي نو فاحبط اعمالهم الله ولا نیک اعمال هم ضایع کړل چې څه لږ ډېر نیک اعمال یې کړي دي چې هغه ردي کلمه ویل دي د منافقانو د هغه کلمې دي ته هغه جزا نه ملاویږي بلکې د هغه کلمې په مخالفت کې به دي ته سزا ملاویږي بسم الله الرحمن الرحیم